الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال تعالى في مقام آخر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. در الشريف اللهم صل على محمد صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك لنا. قدرمنو مسلمانانو ورونو د دنیا قاعده او ضابطې یو شان دي او د آخرت بل شان دي. بیا د خلکو په خپله کې معاملات اصول قاعده یو شان دي او د الله جل جلاله په نزد بل شان دي. او انسان ته د الله جل شانه دا حکم دی چې د خلکو کومې ضابطې دي د پاغې نه چلیږي په دنیا کې، بلکې دی به د الله جل شانه په قوانینو په ضابطو باندې چلی او دغه ته شریعت دین اسلام ویلېږي. د شریعت په مزاج چې کوم سړی په دنیا کې اوچلیږي په آخر کې او په دنیا کې په دواړو کې دی په ګټه کې دی، او کوم چې د خپل نفس د عقل د معاشرې د سوسایټۍ د رسم و رواج په ضابطو چلیږي دغه خلق دغه قوم د هلاک دی. قرآن کریم په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دغه خبرې د پاره الله نازل کړی دی. د نمخ کی کتابونه او صحائف الله جل شانه دغه اصول نه د خلکو د آگاهی او خبرېدو د پاره نازل کړی دي او د انبیاء کرامو سلسله چې د حضرت آدم علیه السلام نه او بیا د کفر و شرک په زمانه کې د حضرت نوح علیہ السلام نه شروع وه تر سید الرسل خاتم النبیین افضل البشر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې د دغه آگاهی او د خلکو خبرولو لپاره بس د دین اسلام که خلاصه او نچوړ مونږ وایو او د شریعت محمدیه هغه هم دغه دی چې کله د انسان خپل سوچ عقل نفس هم یو حکم تا ته وړاندې کوي داسې وکړه داسې وکړه داسې وکړه، دغه نفسانی خبرو ته ویل کېږي خواهشات، او عقل چې څه تا ته وایي دغه ته ویل کېږي فکریات، سوچ او فکر. داسې قومونه تیر شوي دي په دنیا کې چې هغوی د خپل عقل نه
چې کوم سیز رایستی دی په هغې پسې تللی او سختو کندو ته پریوتي دي، خطا شوي په هغې کې د دنیا یو انتهایی هوښیار او عقلمن قوم چې الله پیدا کړي، عقل هم الله ورکړی، د محض عقل په بنیاد باندې چې د الله جل شانه قانون هغه نو منلی او خپل فکریات او فکری ضابطو باندې تلل، د یونان فلاسفه، د یونان حکما هغه تباه شوي. د هغې د کمیټیو سوچ مشورې دپاره ناست دي چې انسان څه دپاره پیدا دی. دا خو یې وینې چې انسان خدای پیدا کړی دی او هغه خالق د دې دپاره ضابطه هم راستولی ده چې دی به خپل حیات او ژوند په دنیا کې څنګه تیروي. په خپله ناست دي. یو مسلمان دپاره د دې سوچ او فکر کولو هیڅ ضرورت نشته. میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں، اس کے لیے قوانین بنانے میں اس کو کوئی ضرورت نہیں. البتہ اتنی سوچ کی ضرورت ہے کہ یہ سوچے کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے اور کس لیے بنایا ہے. زه چا جوړ کړم، څه دپاره جوړ کړم، دومره سوچ انسان ته پکار دی. او بیا چې کله هغه ذات ته رسایو شي، د هغه اصول او ضابطې او قوانین او دستور حیات او مقصد حیات دی وپیژني، بیا په هغې باندې ځي. دومره فکر ضروری دی. لیکن دا نه چې کوم اصول دي چې زه وضع کم چې زه څه دپاره پیدا یم. نو دغه خلق چې انتهایی هوښیار او عقلمن خلق، فلاسفہ حکما جن کو کہا کرتے تھے وہ گمراہ ہوئے، هغوی اوے چې انسان خوراک سکاک دوباره پیدا دی. آخری نتیجہ دا ہو، دا کتابونو لیکلی، یہ بس کھانے پینے اور ہگنے موتنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. خوراک سکاک ډکېدل تشېدل باس دې دپاره. حالانکه دا څومره ګټیا سوچ دی. یو معمولی عقل والا انسان هغه دا وایي چې بیا د انسان په دې شکل باندې پیدا کولو ته ضرورت څه، ځکه چې دا خو غوا او خرونه او میخې او سڼګان او ګډې بیزې شته، هغوی خوراک کوي او دغه کوي. نور مخلوقات د دنیا حشرات الارض چې د هغې مقصد هم دغه دی، هغه په سیندونو کې څومره دي، په وچه باندې څومره دي، دا الله پیدا کړي دي. نو بیا انسان چې د خدای پاک دا ټول څیزونه د دپاره پیدا کړي دي، نور د دپاره، سپوږمۍ د دپاره، ستوري د دپاره، دریابونه او سمندرونه د دپاره، د ځمکې او جیدادونه د دپاره. یو غوا غوی د هغه یو کنال ځمکه، یو مرله ځمکه نشته. او د انسان چې کوم دی نو په جریبونو باندې، په ایکړو باندې ځمکې، دا انسان په دې باندې قابض دی. دی ته فایده اخلي او چې دی لاړ شي بیا ته بل اخلي. قرآن کریم کې اللہ جل شانہ فرمائی، تمہاری زندگی اور موت کے لیے ہم نے زمین کو کافی بنایا ہے، بس تمہاری حیات کی ضروریات ساری کی ساری اسی زمین کے اوپر یا اس کے اندر موجود ہیں. تاسو سوچو کئی غلے، میوے دانے، مختلف قسم سیزونه زمکه د پاسه، زمکه کې دننه د معدنیاتو په شکل کې او زمکه د پاسه د باغات او فصلونو په شکل کې هغه موجود دي. نو دا خو د یو حیوان دا سیزونه نشته. توت او بکیانې ته خو د اوبو، د خټې او پورته د نور او د هوا ضرورت دی بس. او هغه ستا په کار راځي. د هغې لرګې ته بلې، د هغې د سټې نه ته تختې وباسې او دروازې او کړکۍ ته نه جوړې، هغه خو هم په خپل کار رانله. ته په دنیا کې د هېڅ چا په کار نه راځي. ته خدای پاک بل مخلوق ته نه پیدا کړی. نو دومره خطا شوي دي په مقصد حیات پیژندو کې. او کله چې انسان په هغه ضابطو باندې ځي چې کوم الله جل شأنه نازل کړي، دا دی په خپل عقل په حواسو باندې دغه ضابطې جوړولی نشي، تر څو پورې چې هغه ذات نی ویلي کوم ذات چې دا انسان جوړ کړی دی او هغه الله جل جلاله دی.
نو مارس کولو چې په دنیا کې خو انسان کله کله هغه داسې هیر کی او غزان ته قوانین جوړ کړي یا هغه د خدای د قانون مطابق وي یا نه وي، لیکن په آخرت کې صرف او صرف د الله جل شانه ضابطه به چلیږي، هغه به بیا په زور چلیږي. دلته په اختیار کې، دلته یو سړی ته دا اختیار هغه استعمالولی شي چې دی مؤمن دی او که کافر دی، فاسق فاجر دی او که دی صالح دی نیک دی، د اختیار استعمالولی شي. یو سړی د الله جل شانه احکام او پیژني په هغې باندې ځي، او بل کس د خدای د حکم خلاف ورزي کوي. یو کس د الله جل شانه په اطاعت کې لګیا دی، بل د الله جل شانه په نافرمانی کې لګیا دی. یو شی حلال تلاش کوي او د حلالو نه علاوه حرام ته د لاس نه اوږدیږي، او بل کس داسې دی چې هغه حرام تلاش کوي، حلال حرامو کې تمیز نه کوي. د اختیار شته. په دنیا کې په کور کې قاتل یو سړی وي، هغه ناحقه یو کس ووجني او بیا د هغه په ټس کې بل کس وجلی کېږي، په بل کس به وج راشي. لیکن د الله جل شانه ضابطې بیا په آخرت کې چې کومې دي د مر نه پس فور نه شروع شي، په هغې کې د انسان ذره برابر اختیار نشته، ځکه چې په هغې کې هغه فایده نه کوي. هلته نتایج شروع شي چې صحیح کړي دي هغه ټول راوسپړدی شي. د قبر نه بیا په حشر کې په تله د میزان څخه د الله جل شانه په وړاندې په پل صراط باندې که د چا خوښی که نی. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي وَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، جهنميان به بیا د خپونه او د سر د پلوکینه سړونه، د سر د ویښتونه د تندي او د خپونه به نیوی شي جهنم ته پړ مخ غورځولی شي. د چا زړه غواړي چې هغه دې اور ته لاړ شي. خو دنیا کې الله جل شانه وخت په وخت لکه څنګه چې چاته بیا بیا دروازه ټکې ټکې، دا دومره بې حسه انساني چې دی هغه کس ته ور نه خلاصوي، او هغه ورته ویم چې زه فلان کې یم، اواز یم پیژني، پلار دیم، دی وایي چې نه خلاصوي. دغسې الله جل شانه وخت په وخت انبیاء کرام راغلي دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی. د دې قرآن کریم حفاظت په دې جماعتونو کې زموږ په کورونو کې پروت دی، دا الله جل جلاله کوي. د دې انسانانو د طرف نه یو کمیټي داسې تشکیل نه، دا خدایي نظام دی چې په یو کور کې د یو پلار 15 بچي، د هغې پلار په ذهن کې خدای واچوي چې په دې بچو باندې حفظ وکړه، او هغه بچي په پلار په هغې باندې حفظ وکړي، د حافظانو په سینه کې پروت وي، کاغذ نه یې څوک لرې کړي، د سینو نه یې نشي ایستي. البته په دې باندې عمل کول، په عمل کې دا هېرېدی شي او د انسان نه به تپوس کړي. باقي دا د خدای تکویني نظام دی. یو عالم چې عالم جوړېږي کله کله هغه د سره پوه نه وي چې د چا مخکې کړی، خدایي تشکیل دی، د چا قسمت کې وي هغه خدای نصیب کړي هغه مخکې کړي. حفظ د قرآن دپاره یو کس مخکې شي، دغه خو وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ټولو نه لویه ګناه هغه ده چې یو سړی قرآن پاک یاد کړي او بیا یې هېر کړي. دې ته د انسان سوچ نه ځي چې دا څنګه. بعضې حضرات محدثین وی چې د دې مطلب دا دی چې په هېرولو د یو څیز کې، یعنی چې کومه ګناه ده نو هغه قرآن پاک په هېرولو کې ده. بعضې تاویل دا کړی، لیکن زه ویم چې الله جل شانو د ده تشکیل کړی و چې دی د کتاب الله صندوق جوړ شي، حفاظت وکړي، او دی بیا قرآن حفظ کو په سینه کې ورته رب تعالی واچولو، د هغې نه پس د هیر کو، نو د الله جل شانه په نږدې چې د ده تشکیل له کوم مقصد دپاره شوی هغې ته علت ورکړل، اعوذ بالله، هغه ټوکره وکړه. عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې بیا په آخرت کې قانون دا دی چې په دغه ورځ باندې به لا تزر وازرة وزر اخرى، یو نفس هغه به د بل بوج نشي اوچتولی چې د سره پیټ سپک کم. په دنیا کې دا کولی شي. یو ضعیف دی، بوډا دی، کمزوری دی،
او داغه په اوږو باندې پیټه پروت دی، هغه ته لاندې ټیټ روان دی، نیشي وړي، ستا په ترس رالو، ته ورته وایې چې بابا دا پیټه ما ته راکړه چې د سره اوسم، د کور دروازې پورې ته یوسې، کور ورکې ورسره وغورځې. ښه دې وکړل، دا رحم دی، الله جل شانه به تا ته اجر درکړي. پیټه د هغو یوړو ته دنیا کې داسې کیدی شي، او داسې هم کیدی شي چې کله یو انسان جرم کړی او هغه مجرم دی، د جرم نه خلاص کی، فدیه ورکي، رشوت ورکي، او داسې کول ګناه. غلا کړی ده، په هغه باندې شرعاً د لاس پرې کولو حکم جاری شو یا جاری کیږي، او د پیسو په زور باندې دا مانی پیسې ورکي، رشوت ورکو قاضي ته، او قاضي د هغه په حق کې د بری کېدو فیصله وکړه، د اخلاص ګناهګار پې دی. داسې هم کیدی شي چې یو سړی لګیا شو، د چا زوی د چا ورور یې قتل کو، او بیا قاتل ځان پټ کو چې ته وتښتېدو، پته یې نه لګي، د مقتول ورثه راپاڅېدل، او د قاتل رور، د قاتل زوی، د قاتل پلار هغه یې ووجلو، د کور کس. داسې هم کیدی شي، لیکن دا هم قانونا جرم دی چې څنګه هغه ګناه کړي وه داسې دی ګناه وکړه. ولې؟ ځکه چې کار جرم یو کړی دی او بدل دی بل نه اخیستی شي. قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي، بنی اسرائیلو کې دا شی شروع شوی، ان النفس بالنفس والعین بالعین، او د قصاص مبارک چې غلام به د غلام په بدل کې، آزاد حر د آزاد په بدل کې، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. زنانه لګیا شوی وه، یو زنانه یا نارینه قتل کو، نو د جاهلیت په زمانه کې به بیا دا زنانه قاتل نه وجل کېده، بیا به د دې په ټس کې سړی وجلو، د بل قوم، د قاتل د قوم نه. ولې؟ ځکه چې ښځه باندې مونږ څه کوو، سړی قیمتي. نو د غلام به قاتل و، د غلام په بدل کې به د هغه قوم حر او آزاد سړی هغه به قتل کو، ځکه چې غلام نه آزاد ډیر زیات محترم دی. الله جل شانه فرمایل الحر بالحر والعبد بالعبد، قتل حر کړی دی نو حر به وجل کېږي. دا په بنی اسرائیل مو کې و، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په جاهلیت کې چې کله الله جل شانه به اوس کولو پیغمبر جوړور، نو د مکې په مشرکینو کې دا رواجو، که د اعلی قبیله یو آزاد سړی و بل سړی وجل، او د بلې قبیله او هغه قبیله به د دې قبیلې نه نیچ ولاندې وه، نو بیا به د هغه د قاتل قوم نه به آزاد سړی نه غلام به ورکو چې دا ووجه، ځکه چې زمونږ دا حر اگر که قاتل دی دا ډیر معزز دی، قبیله زمونږ اعلی، بیا به داسې کول. او چې کله به هغه لاندې قبیلې زنانه لګیا شي و، د اعلی قبیلې زنانه به وجلي و، نو دی به لګیا شو، نه مونږ به زنانه، نه مونږ به د دې په عوض کې سړی وجلو. الله جل شانه حکم نازل کو چې نه، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ځل یو کس راغلو، پړومبي ځل باندې ملاقات شو، زوی ځان سره وسته وړوکی، هغه ته وی چې بچی دا د الله پیغمبر دی، مسلمانو، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت نو شوی. ډیر خلک داسې و چې هغه به د بل په دعوت سره مسلمانان شو. د صدیق اکبر په دعوت سره حضرت عثمان ذوالنورین عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنهما مسلمانان شي. دعوت ابوبکر صدیق سے ورکړی دی، او عثمان ابن عفان ذوالنورین عبدالرحمن ابن عوف دا مسلمانان شي، او سابقین اولین کې دي. او حضرت عمر رضی الله عنه د خور په دعوت سره اسلام ته راغب شوی دی، خور یې ووهله، ویټه کوله، سزا یې ورته ورکړه. بیا په آخر کې چې کوم دی نو هغه ناوړې ده، دی وایي چې ما ته دا خور څنګه نیغه شو. بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه کس رالو، ورسره زوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې دا څوک دی؟ وی یا رسول الله دا مې زوی دی، ته پې ګواه شه. هغه زمانه کې ډېرې عجیبه ناشنا کړتې پړتې خبرې وي.
کله به یو زوی د سړي او بیا به په معاشره کې هغه به تنه بالکل جدا بشو، یا به چې کله هغه مړ شو بیا به دعوه بل چا وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې خو لا تجني علیه ولا یجني علیک، نه به ته د ده په سر جرم کې او نه به دی ستا په سر جرم کوي. تجني جنایت نه دی، جنایت ویلی کېږي جرم ته. ته د ده په سر جرم وکړې، ته سړی ووجنې او ته وایې چې زه به ډډې ته شم، زوی به مې راکاږي دا لانجې، بیا ستا په ټس کې ستا زوی لاړ شي نو نه، او نه به دی ستا په سر جرم کوي چې دی وایي چې پلار مې شته دی هغه به یې راکاږي، جرم زوی وکړي. دلته زمونږ په دې وطن کې دا کېږي. یو کس لګیا شو بل کس یې ووجلو، د هغه ورور ووجلی شي، د هغه زوی ووجلی شي. قاتل اول چې چا قتل کړی دی هغه ظلم کړی دی، لویه ګناه ده. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، جس نے کسی مومن مسلمان کو قصد نمدن قتل کیا تو اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. قرآن کریم دا وی، مفسرین نے عددی تفسیر کړي. خو بہرحال دا لوی جرم دی، لیکن د ده په ټس کې بل کس نشي وجلی، د هغه کور افراد هغه ته انتهایي نږدې، ځکه چې د هر چا خپل ځان دی. البته په دنیا کې تا دا کیسه وکړه، لیکن په آخرت کې نشي کولی. ولا تزر وازرة وزر اخرى، هلته پلار قتل کړی په دنیا کې، او په آخرت کې چې کوم دنه زوی ورته پرېږدي، خدای پاک ته یې مخکې کړي چې د قتل بدل د ده نه واغشتی شي. نه، دی آیتونو کې الله جل شانه دغه فرمایي. او پلار جرم کړی په دنیا کې د غلا، هلته دلته ته سزا نه ورکړی شوي، بدل ته نه غشتی شوي. هلته به چې د چا غلا شوي د هغه هم راشي، چې څوک غل دی هغه هم راشي، یا الله دې سړي زما دا شی غلا کړی، دعوه هم پې کړې وه، ګواهان هم وو، خبره هم پې ثابته شوه، لیکن دی د رشوت او د مال په زور باندې خلاص شو، په دې زور باندې خلاص شو. هلته به د الله جل شانه عدالت وي، په هغې باندې به ثبوتونه د الله جل شانه سره، الله پاک په خپله ګواه، د الله علم، الله جل شانه سمع و بصر، دا جمع ناسته د خدای پاک مونږ ټول ویني. څوک اورېدل کوي غم ویني، څوک ویل کوي غم ویني، د چا په زړه کې چې خیال او سوچ او ارادې تېرېږي، ښې او بدې غم ویني. کوم سړی چې کوم عمل له شپې کوي غم ویني، د ورځې کوي غم ویني. په کاڼي په منځ کې دننه چینجې هغه لګیا دی، خوراک ورته الله جل شانه مهیا کوي. د سمندرونو په ویښ کې په تیرو کې یو شی دی، حیوان دی، هغه هم الله جل شانه ویني، او هغه ته د رزق بندوبست هغه دی کې الله جل جلاله کړی دی. په لرګي کې تا دروازه جوړه کا، کړکۍ دی جوړه کا، یا دې بل یو شی جوړ کو، غټ لرګي نه وړوکي لرګي نه، په هغې کې دننه چینجې لګیا دی، او هغه ته خوراک خدای پاک ورکوي، او د هغه د هر څه نه الله خبر دی، د هغه خالق خدای دی، ضرورتونه هم الله پاک پوره کوي. او بیا د هغې نه پس فرښتې پې ګواه دي، صحیفې پې باندې ګواه دي، لیکلی شوي کتابونه، اعمالنامې. بیا د هغې نه وروستو هغه ځمکه پې ګواه ده چې کومه ځمکه باندې د عمل کړی دی. یوم تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، جس دن زمین بولے گی اپنی خبریں بیان کرے گی. بان ربک اوحی لها، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ جل شانہ نے زمین کو وہی بھیجی. پس ځمکه کې بخپله دا وس نشته، خدای پاک قوت ګویایي ورکا، او غار سې نوټ کړي دي، زنا یې پې کړي ده، د ځاني خلاف به ګواهي ځمکه ورکوي، هغه ځمکه چې په کوم ځای د عمل شوی. غلا یې پې کړي ده، د هغه غل خلاف به دا ځمکه ګواهي ورکوي. سړی وجلی دی، د هغې قتل خلاف به دا ځمکه ګواهي ورکوي چې په کومه ځمکه باندې د هغه وینه توی شوي ده. دا هر څه به خبرونه به څرګند کړي، او د انسان خپل بدن اعضا هغه به ګواهي ورکوي، تر سرمنې پورې، تر سرمنې پورې قرآن کریم کې وایي جلودهم، سرمنې به گواهی ورکوي، لاس به گواهی ورکوي، خپې به گواهی ورکوي، سترګې به گواهی ورکوي، غوږ به گواهی ورکوي. ته ناست په خپل دکان کې، په خپل دفتر کې، او یو زنانه تیریږي او ستا په زړه کې خیالات، ارادې هغه د شهوت دي،
غلطی دي، شیطانی دي، او هغه نظر په دې نظر ته هغې ته ګورې، دا هر څه در باندې لیکلی کېږي. او دغه ځمکه هم ګواه ده، دا سترګې به په ورځ د قیامت ګواهي ورکوي چې دا سترګې داسې استعمال کړي. یو سړی توبه وباسي، ګناه ورته معاف شي، هغه بیل شی دی. خو په دې وجه باندې ګناه کول نه دي پکار چې دا ما ته معاف شي، یا به توبه وباسم یا مې اودس سره معاف کېږي. نه، دا که مقلتوب دی. پرون مې کتاب کتو، په هغې کې یو مسله د مفتی صاحب نه تپوس شي، بعضې خلک داسې هم کوي. مسئلہ دا لکلی ہوئے چې میری نظر ایک جگہ حدیث پر پڑی، یو ځای کې ما یو حدیث ولیدو، په هغې کې کتلی و چې سړی نارینه د خپلې بیبي سره د حالت حیض کې یو ځای شي نو هغه دې 9 دینار ورکړي، او چې کله ابتدا حیض کې ورسره یو ځای شي نو پوره دینار دی ورکړي. نو زه اوس داسې کوم چې زه دغه عمل کوم او 1 دینار ورکم. دا ټیک ته که نه؟ مفتی صاحب نه تپوس کوي. مفتی صاحب ورته وایي چې نه، دا خو تا حدیث لیدلی دی لیکن په مسله د ځان نه دی پوه کړی دی. مطلب دا دی چې دا جرم تا وکړو، تا نه په جذباتو کې او په ستا باندې ستا شهوت غالب شو، ناپوه شوی، نفس دوکه کې، شیطان دوکه کې، دا کار حرامو، لیکن تا د دې حرامو ارتکاب وکړو. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. تا نه دا خلق د حالت حیض باره کې پوښتنه کوي. قُلْ هُوَ أَذًى، ته ورته ووایه چې دا نجس دی. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اپنی عورتوں سے حالت حیض میں دور رہو، ہٹے رہو، بچے رہو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، نزدې کېږم به ته تر څو پورې چې هغه پاکې شوي ني. دا حرام دی، ګناه کبیره ده. لیکن د دې مطلب دا دی که چېرې چا سره د دې چې دا حرامو نفس دوکه کو، شیطان دوکه کو، دا کار ته نه وشو، نو اوس د خدای د قهر نه د بچ کېدو څه صورت شته چې په دې کې کمی راشي، یا د خدای پاک غضب او غصه هغه سړه شي په هغې سره، داسې څه عمل شته. نو د الله پیغمبر دا خولی دی چې 1 دینار دی ورکړي، او 1 دینار 4.5 ماسې جوړیږي د سرو زرو. د هغې قیمت تقریبا 1 لاکھ روپۍ نن سبا جوړیږي. دا دی ورکړي، نو دا جرم کېدی شي د خدای قهر هغه یخ شي، او دی په دې دنیا کې د عذاب نه بچ شي. باقي ګناه خو د په خپل ځای ده، هغه ګناه به الله معاف کېږي چې دی توبه وباسي، الله جل شانه ته رجوع کړي. نو بهرحال ما عرض کولو چې د دنیا ضابطې جدا دي، د الله جل شانه قانون او ضابطه جدا ده. دلته دې آیاتو کې الله پاک فرمایي قل اغیر الله ابغي ربا وهو رب كل شيء. تو وایا چې آیا د الله نه علاوه زه څوک بل څوک رب ځان دپاره وغواړم، وی لټوم، وهو رب كل شيء، حالانکه هغه د هر یو څیز پروردگار دی. د مکې مشرکین په هغې کې ولید ابن مغیره ډېر مالدار و، هغه یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالو او نور هم ورسره کسان د کافرو د مشرکینو مشران. دا یاد ساتئ چې مشرک چې کوم ځای کې په دنیا کې تیر شوی دی، نو مشرک خدای مانی، خو د الله سره شرکا ګرځي، خدای منی او بوت کاڼې ونه بل یو شی بل یو شی بل یو شی، هغه د خدای سره د هغه عبادت هم کوي. د خدای په نوم مشرک هم صدقه ورکوي، د هغه په نوم هم ورکوي. قرآن کریم کې د مکې د مشرکینو حالت دا بیان شوی دی چې دی کله فصل وشي نو وی دا د خدای حصه ده، نو خدای منلو ځکه خدای ته حصه ورکوله، او دا زمونږ د بوتانو حصه ده. قرآن پاک کې او چې کله د خدای د حصې نه حصه اورغړېده د بوتانو هغې سره یو ځای شو، نو هغه به یې نه اوچتول، نه به یې بیلولی، به خدای ته ضرورت نشته. او چې کله به د بوتانو د حصې نه د خدای حصې سره یو ځای شو، چا ماشوم به یو ځای که یا به ورسره لاړه، نو بیا به یې هغه راواغېسته
نو د بوتانو دومره خیال ساتلو. نو مشرک هغه ته وایي چې هغه خدای مني لیکن د الله سره عبادت کې بل څوک هم شریک ګرځي، ذات کې، صفاتو کې، عبادت کې شریک ګرځي. دغه وجه ده بعضې خلک وایي چې فلان کی ته څنګه کافر وې، هغه په زړه کې خو رحم دی، کونډو رونډو سره مدد کوي، خلکو باندې پیسې تقسیموي. نو مشرکینو هم خدای منلو، نو هغه د شرک نه ووتل. کوم کس چې هغه ټول کارونه په هغه کې سم وي او یو کار پکې کفر دی، دا کافر دی. او علماو چې کومه لیکلي د جزیه او اصول او ضابطه هغه دا ده چې کوم یو کار داسې وي چې په هغې کې احتمالات د یو نه زیات شته، 2 یا 3 یا 100، او هغې کې یو احتمال د ایمان دی او نور د کفر دی، نو تی په ایمان حمل کو تر څو چې هغه کس په خپله نه ویلي چې زما مراد دا معنا ده. هغه بیل شی دی او دا بیل شی دی. بهرحال نن سبا خو کافر داسې دي چې هغوی د سره خدای مني نه، کافر داسې دي چې خدای مني نه، انکار دی، تکذیب دی. یہ سب کچھ خود بخود ہوتا ہے، دا هر څه نظام په خپله چلی. دا هغه کافر دی چې خدای په یو درجه کې د مشرکینو په درجه کې نه مني. نو دا مشرکین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالل، پیغمبر علیه السلام ته وایي چې داسې چل وکړه چې ته زمونږ د خدایانو ته، الهو ته دا بد ویل پرېږده، او ته چې د جهنم تذکره کې او آخرت چې هلته کې سزاګانې ودا دي، نو مونږ به دې خلاصو، مونږ به دې خلاصو، مونږ سره دومره پیسې دي چې غم مکو، دغه ستا د جرمانه به مونږ ډکه کو، تا به خلاص کو. نو دا آیات نازل شول رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې اول خو ستاسو دا مفروضه خطا ده چې خدای زما لوی رب دی، زه هغه پیدا کړم، زه د هغه نه علاوه بل چا ستاسو د بوتانو بندګي شروع کړم. دویم دا ده چې قیامت ورځ داسې ده چې په هغې کې یو کس د بل جرمانه نشي ډکولی. قل اغیر الله ابغي ربا، ته ووایه چې آیا د الله نه علاوه بل رب زه ولټوم، وهو رب کل شی، او هغه د هر څیز رب دی، د هر څیز رب دی، پروردگار دی. رب هغه ذات ته ویلی کېږي چې هغه د یو څیز ټول ضرورتونه په مفته کې پوره کوي، د هغه د بقا چې څومره ضرورتونه دي ټول هغه پوره کوي. نو د هر څیز رب الله دی، د انسان رب الله دی، د هر کس، د حیواناتو رب الله دی، د ونو بوټو رب الله دی، د اسمان او ځمکې رب الله دی، د نور او د سپوږمۍ او د ستورو رب الله دی، د سمندرونو دریابونو رب الله دی، د هر یو څیز رب الله دی. چې کوم شي ته لاس کې، تی اوچتې، تی په سترګو وینې، ته ورته اشاره کې، ته پې کښېنې، ته پې الوزي هوا، د ټولو رب الله دی. پیدا کړي خدای دی او دی په دې دنیا په دې نظام کې منسلک کړي او رانغستیم خدای دی، او د دې د چلیدو د بقا لپاره چې څومره ضرورتونه دي هغه ټول خدای پوره کوي. وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها، او کوم یو نفس چې څه کسب کوي، څه عمل کوي، الا عليها، ګناه وکړه نو د هغې وبال به په دغه نفس باندې پروزي. کوم یو نفس چې څه کوي، دروغ یې ووې سزا به دغه نفس خوري، غیبت یې وکړو سزا به په ده راځي، چغلي وکړه سزا به په ده راځي، دروغ ګواهي ورکړه سزا به په ده راځي، غلا غلطي وکړه سزا به همدغه پورته کوي په ورځ د قیامت. ولا تزر وازرة وزر اخرى، ولا تزر وازرة وزر اخرى، او یو بوج اوچتون کې نفس به د بل بوج نه پورته کوي. خپل پیټه به هر یو سړی وي. په دنیا کې ما تاسو ته عرض کو، اولاد د خپل مور او پلار پیټه پورته کوي، د خرچې ظاهري پند هر یو شی چې دا به ډېر ناقصه او ډېر کمسل زوی چې پند مې د پلار په سر دی به سره دغسې روان دا په دنیا کې کوي، لیکن په ورځ د قیامت باندې دا نشته، د هر چا نشته. دلته کې خو کله کله مونږ داسې هم کوو چې پلار مې قرباني کړي ده، پیسې خو ډېرې دي، خو پلار مې قرباني کړي، زمونږ قرباني په مونږ هم واجب ده.
ډیر خلک دا مفروضم چلی ضابطه چې پلار مو مستزي کنه هغه بس دی، مونږ د دنیا د کارونه نوزګاری یو کس مست ډیر دی. نه، پتا باندې مس بیل فرض دی، په پلار دی بیل فرض دی. تا باندې قربانی بیل واجب ده، په پلار دی بیل واجب ده. تا باندې زکات بیل فرض دی، په پلار دی بیل فرض دی. تا باندې زکات حج بیل فرض دی، په پلار دی بیل فرض دی. جهاد چې فرض شي نو په تا باندې بیل فرض دی، په پلار دی بیل فرض دی چې هغه د وسدت لو د هر چا خپل ځان ته عمل لی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل مبارک او فرمایل د خپل قبیله او د خاندان افراد ته تر دې پوري چې خپل ترور بیبي د پلار خوري و هغه ته او خپل لور بیبي فاطمه رضی الله عنها د لور واغې ته فرمایل او دا په ډېر ګرانه وې ځکه ترورم په ګرانه او لورم په ګرانه چې مانه په دنیا کې څه غواړي نو هغه غواړي او باقي په آخرت کې زستا څه نشم کولی. یوم لا تزر وازره وزر اخرى. دی کافر او مشرکین وبوي چې مونږ پیټه په بل تور کو الته وسوکو ګورل کسنګ چې دلته کې په ریلوے سټیشن کې کولی وي او یا یو پانډي وي په منډای کې پغه د پند پسر کې الته مونږ هم شاته ورکو دان نه الته کې په دې شکل نشه خلاصې د هر یو کس د ګناه پیټه به داغه په سر باندې او دی به اوچتي. یو ځل عبد الله ابن عمر سے دا حدیث بیان کو ان المیت لیعذب ببکاء اهله علیه، ان المیت لیعذب ببکاء اهله علیه، چې مړی ته عذاب ورکول کېږي چې خلق د خاندان په د باندې ویر کوي، ویر پې کوي، جړه پې کوي، هغه ته عذاب ورکول کېږي. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها نے چاته پوښتنه کو چې ام المؤمنین مور بی بی عبداللہ ابن عمر سے صحابی دا حدیث بیانی نو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا و تو فرمائل چې تاسو ماته د داسې سړي تذکره وکړه چې هغه چرته په عمر کې دروغ نه دی ویلي او داغه په ثقاحت کې او داغه په عدالت کې هیڅ شک هم نشته، لیکن انسان ته خطا شته دی، هیر شته کېدای شي چې هیر شوي وي او بیا وایي د قرآن پاک دا آیت ورته وي ولا تزر وازرة وزر اخرى. په قیامت کې به یو نفس د بل بوج نه اوچتوي نو جاړي دي ورپسې پسمانده او عذاب به مړي ته څنګه ورکولی کی. دا عمل د ده دی، د هغه نه دی. دغه وجه د علماو لیکلي دي که چېرې یو ماشوم حرامي پیدا شي ولد الزنا، په دې کې د دې ماشوم قصور نشته، دی په خپل ایمان عمل صالح او اخلاص للهیت او خنیت سره جنت ته تللی شي. دا ولد الزنا دی لیکن دی جنت ته تللی شي. ها د ده عمل نه که بد عمل یې وکړه بیا شي، البته د ده مور او پلار به په دې قصور باندې نیوی شي. ولې؟ ځکه چې په دې بد عملۍ کې خو د ده هېڅ قصور نشته، دی خو د یو ساس کې نه جوړ کړی الله جل شانه دی او د دې سکاس کې بے محل او بے موضع پریوتل دا دی ښځې او سړي کړي دي، په دې باغی نیوی شي الله جل شانه باغی ته سزا ورکړي. لا تزر وازرة وزر اخرى. نو ام المؤمنین دغه فرمایل چې اهل عیال جاړي نو مړي ته به سزا نه ورکولی کی. البته که تاسو وایي چې بیا د عبدالله ابن عمر صاحب حدیث او حدیث خود رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول نه اوریدلی دي او دا احادیث کوم عبدالله ابن عمر صاحب بیانې بخاری شریف د تکلاو کوم پاغې کې په لسګونو احادیث دي. د دې څه مطلب شو؟ نو دغه وجه د جنن سبا د چا امام ته د تقلید ضرورت دی. که تقلید نه کې نو بیا به هغه مثال لکه مخکې چې څنګه تېره شو ما تاسو ته وایي چې یو سړی په ماهوارۍ کې د ښځې سره کوروالی کوي او بس دغه عمل یې جوړ کړی دی او دینار وی ورکو په حدیث باندې عمل کوم، حالانکه دې مسکین ته دا پته نشته چې دې مطلب څه دی. دغسې ډېر خلک هغه ګمراه شول په حدیث باندې د عمل کولو په لړ کې ګمراه شول. ولې؟ ځکه چې حدیث باندې مقصد د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې مسکین دې بیچاره پیژندلی نه دی او داسې کس باندې په داسې کس پسې روان نه دی چې کوم پوهېږي. بخاری شریف کې حدیث دی چې په قبر کې عذاب شته، فرښتې به مړي ته راشي چې کوم مجرم وي هغه ته به سزا ورکوي، ګروز به لاس کی په هغې باندې به وهي. دا به د اوسپنې د وهلو آله وه، په جنګونو کې به استعمالېده او چې څنګه ګزار ورکوي نو دا فرښتې به ورته وایي لا
دریت ولا تلیت، لا دریت ولا تلیت، نہ تو خود سمجھا قرآن حدیث کو. قرآن حدیث کا پڑھنا مراد نہیں ہے، قرآن حدیث کے معنی سمجھنا مراد نہیں ہے. قرآن کریم اور احادیث میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مراد کو جاننا یہ مراد ہے. پیجندل دیتا ہوئی، علم دیتا ہوئی، دانستن دیتا ہوئی. نہ تو خود سمجھا، لا دریتا، تا پخپلم د قرآن پاک او د حدیث نه مسائل استنباط نشو کوله، ولا تلیتا، او نه ته په بل چا پسې لاړې. ولا تلیتا بخاری شریف کې حدیث دی، نه په بل چا پسې لاړې، پخپله نه پوهېدې انشاء نه به دې تپوس کړو چې حدیث مطلب دی. نو چې کله انسان داسې جوړ شي نو بیا بهرحال حدیث شته، دا ام المؤمنین فرمایل، لیکن د حدیث مطلب شته دی، هغه دا دی محدثین حضرات وایي چې کله یو مړی د هغه په چم ګاونډ کې، د هغه په کلي کې، د هغه په خاندان کې زنانه په مړي باندې ویر کوي، سر ویښته شو کوي، ګریوان شلی، سینه ټکوي، مخ ته سپېړې ورکوي، چغې وباسي، او دا سړی پوه یو چې دا څیزونه دا زمونږ په زنانو کې دا عمل شته، او دې سړي په ټول عمر کې دا زنانه د دې نه منې نه کوي، او نه په آخر کې دا وصیت وکړو چې ګوره په ما باندې ویرو نه کوي، دا عمل حرام دی، دا یو نه وي، چپ پې پاتې شو، دا شی لیدو، دې سړي ته به سزا ورکولی کی، او دا د ترک د نهي عن المنکر په بنیاد به سزا ورکولی کی. ستا په کور کې یو منکر کار کېدو او تا د هغې په باره کې خپلو زنانو ته ولې نه وي، یا د هغه کس په باره کې دی چې جاهلیت په زمانه کې او بیا یو د قبیلې د قوم سردار مړ کېدو، نو چې کله به یې ځن کده نو د هغې نه مخکې بیا وصیت وکړو چې ګورې لاړم ده نو خو ښه به راباندې جړا کوئ، نو دا به هغه ته سزا ورکولی کېږي. ان المیت لیعذب ببکاء اهله علیه، هغې ته به هم ورکولی کېږي د جړا، او ده ته به ورکولی کېږي په منکر باندې د امر کولو یا منکر نه د نه منې کولو. هغه کس چې هغه د کور زنانه منې کړې وي او په ژوند به یې منې کولې چې دا حرام دي، داسې مه کوئ، سره د هغې منې نه شوې، ده ته به سزا نه ورکولی کېږي. دا ام المؤمنین رضی الله عنها چې کوم محمل باندې حدیث حمل کړی دی هغه دا دی. په حدیث باندې عمل کول داسې اسانه خبره نه ده، د احکامو والا حدیث باندې هغې ته د لوی علم ضرورت دی، د فقه نه واقفیت، د احکامو نه واقفیت، د قرآن کریم نه واقفیت، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو ټولو نه واقفیت، یو حدیث هم دی بل حدیث هم دی. بہرحال الله پاک فرمایي ولا تزر وازرة وزر اخرى، یو بوج اوچتونکې به د بل بوج نشي اوچتولی. ثم الى ربکم مرجعکم، بیا ستاسو پروردګار طرف ته ستاسو واپس کېدل، فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، بیا به الله جل شانه تاسو ته خبر درکوي بما کنتم فیه تختلفون، د هغه عمل په باره کې چې کوم تاسو اختلاف کولو. هغه اختلاف څه دی؟ یو ایمان دی او بل کفر دی، یو وی جنت شته بل وی نشته، کافر وی نشته مسلمان وی شته، کافر وی دوزخ نشته مسلمان وی دوزخ شته، کافر وی چې حساب کتاب نشته مسلمان وی حساب کتاب شته، حق دی. کافر وی خدای نشته مسلمان وی خدای شته، کافر او مشرک وی چې خدای سره شریک دی، خدای یو نه دی، ډیر ګڼ خدایان دي، مسلمان وی نه، الله جل شانه یو دی. کافر وی چې مال جمع کول که په سود جمع کې، که په بیمه باندې وي، انشورنس وي، که سود دی، که جواری ده، که هر څه چې دی، مسلمان وی چې نه په حلاله به جمع کې. الله جل شانه دا الله پیغمبر د حرام نه منع فرمایلی ده، رشوت حرام دی، سود حرام دی، جواری حرام ده، دا حرام ده، دا حرام ده، په حلاله به جمع کې. دا اختلاف دا په ورځ د قیامت باندې دا اختلاف نه چې امام شافعي رحمه الله وی لاس به دې ځای پورې اوچته او امام صاحب وی لاس به دې ځای پورې، د دې اختلاف باره کې تپوس نه کېږي. د دې اختلاف باره کې فرمایي چې اختلاف امتی رحمه، میری امت کا یہ اختلاف رحمت کا باعث. دا الله رسول د غزوه خندق په موقع چې څنګه کور ته ننوتو، جنگ ختم شو، نو جبرئیل علیه السلام رالو، دروازې وټکول، انسانی شکل کې رالو. پیغمبر علیہ السلام راووت، وی پیژند جبرئیل دی، څه حکم دی؟ وی تاسو کپڑے د جنگ اوویسته؟
وی او ما صفائی تیاری کولو، دوړې خیرنی کپڑے د سر وخته په بد حال، جنگ کو جنگی. وی دا الله څه حکم دی؟ وی چې او وی بنو قریظه باندې حمله کولی، هلته ځان ورسوي. بنو قریظه یهودیانو چې د خندق په موقع غداری کړی و، لوز مات کړی و د الله رسول سره، مرګرتیا کړی و د مشرکینو، لوز ادا کړی و چې دای سره مرګرتیا به نه کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فوراً د الله جل شانه د حکم د خاطره صحابو ته امر وکړو چې زئی بنو قریظه ته ځان ورسوي. بنو قریظه 4 میله 3 میله په فاصله باندې، 4 میله 3 میله 5 میله د مدینه منورې دغه طرف ته. نن سبا چې کوم ځای کې مسجد میقات ته ذوالحلیفه دغه خواوشه علاقه دلته یهود پاتې کوي. نو صحابه چې څنګه روان شول نو وته یو فرمایل پیغمبر علیه السلام چې لا تصلين الا في العصر الا في بني قريظه، نمازیګر موږ ګورې بنو قریظه ته ورسوي. اوس د حدیث مبارک مراد پیجندل پکار دي. د دې مطلب نانو چې نن د مازیګر د موز وخت هغه بدل شوی دی، هغه ماقام شوی دی، بلکې مطلب دا و چې زر ځان ورسوي، زر ځان ورسوي. صحابه روان شو. نو جنگ ته چې سړی ځي خو ځان سره د جنگ وسله، بیا رش په لاره کې درچکو. بعضې صحابه هلته ورسېدل، هغوی موز هلته وکړو. بعضې صحابه لاره کې پاتې شول، نور پرېوتو. د مازدیګر موس ختمېدو، دې ځای کې صحابه وایي چې موس کوو، نور ورته وایي چې نه، د الله رسول فرمایلي بنو قریظه ته ځو، هلته موږ ورسوي. په دې باندې اختلاف شو. نو یو ډلې په لاره کې موږ وکړو، نه د الله رسول مطلب دا نو، بلکې مطلب یې دا و چې تاسو زر لاړ شئ. دا مطلب یې نو چې موږ قضا کوي. هغه بلې وایي چې نه موږ ته د الله رسول دا ویلي دي، هلته به ځو. نو لاړل. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا دواړه یو ځای شول، دواړو خپل خپل داستان او کارګزاري وویل چې یا رسول الله دغسې چلو شو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دواړو تصویب وفرمایلو، تاسو هم ټیک کړي، تاسو هم ټیک کړي. دې ته ویل کېږي اختلاف د امت د رحمت دی. دې باره کې نه سزا شته او نه په ورځ د قیامت تپوس شته. دې نه هغه مراد دی چې د الله جل شانه په واضحو نصوصو کې خلاف ورزي کېده. په سود کې خو د چا شک نشته، په دې کې اختلاف کوي، وایي چې دا سود خو یاره په کار دی چې روا وي، جایز وي. الله جل شانه دې مونږ په دین باندې پوه کړي، او الله جل شانه دې مونږ ته زمونږ چې څه شوي دي هغه راته معاف کړي، آینده دې صحیح قدم اوچتولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.